وی بنی اسرائیلو کې یو ځل قحط راغی، قوم موسی علیه السلام، د موسی علیه السلام قوم کې قحط راغی، بارانونه بند شو، غلې ختم شوې، خلکو یې چې اوس به څه کوو. دغه وخت کې یو بنی اسرائیلی دی، هغه د کور نه بار راووته، خلک ډېر په تکلیف کې وو. د کور مخې ته د شګو یو ډېرکې ولیده، یو شګو ټوپ پروت و. نه دی بني اسرائیلي زړه لرالل کاش چې دا شګه اوړو، غنمو، اوربشي، جوار وغیره دا غله وي، نو ما به دا د الله په نوم په دې خلکو کې تقسیم کړی وو چې خلکو ته د لږې تکلیف نو رسېدلی. فوراً جبرائیل امین علیه السلام تشریف فرما شو، موسی علیه السلام ته وی لاړ شه هغه امتي له د خوشخبري ورکه چې تاله الله تعالی دومره ثواب درکو لکه چې تا د ټولو بني اسرائیل وکیو او هغې له د خوراک دعوت کړي او تا پوره په مړه خېټه ماړه کړل، دومره ثواب الله تعالی درکو. موسی علیه السلام لاړ او ورته وی پته نه لګي چې تاسو عمل کړی دی، خو الله تعالی جبرائیل علیه السلام را لېږلی دی او ستا خوشخبری حکم ما ته را کړی دی چې ده ته خوشخبري ورکړه چې تا له دا نیکي الله قبوله کړه او دومره ثواب یې درکړه لکه چې ټول بني اسرائیل دې ماړه کړل. دې منده ورته خپل راز په خپلو خو ما اوس عمل نه دی کړی، صرف بړله مې راغلی دي چې دا کور مخې ته دا د شګو ډېری دا چې مې غله وه، غنمو، خلکو کې مې تقسیم کړی ښه به وه. حکم دې بې وسه هم څه نشته، نو انسان په دې نیت باندې الله تعالی بخي، نو موږ به د نیکو عملونو نیت کوو او کوم نیک عملونه نیت کوو نو هغه به خالص د الله تعالی د رضا نیت کوو، دا نه چې موږ ته خلک خو ووایي، خلک دې خو ووایي یا نه وایي، ته الله تعالی د پاره غون عبادتونه خالص کا، نو بیا به الله تعالی اجر او ثواب زیات درکوي.